الف لام میم دا حروف مقطعات نه دي. حروف مقطعات دا هغه حروف دي چې د سورتونو په اول کې ذکر کیږي او د دې معنی چې کوم نه هغه شي ذکر کولای. مفسرین وی هو سر لا يعلم معناه الا الله. دا داسې راز ده چې د دې په معنا باندې صرف الله پوهیږي، مخلوق به نه پوهیږي. یعنی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان لكل كتاب سرا وسر القرآن اوائل السوره. د هر کتاب یو راز وي. د قران کریم رازونه چې دین هغه د اولنی حصے د سورۃ کې د اولنی ټکی حروف مقطعات. او علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان لكل شيء صفه وصفه القرآن حروف التحجي. د هر یو څه یو غوړه ځای وي او د قران کریم په آیاتونو په سوراتونو کې غوړه ځایونه چې حروف تحجي دي، د حروف مقطعات. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي عجزت العلماء عن ادراکها وبذلت خيول الخيال عن لحاقها. علماء کرام د دې د ادراک نه چې کوم دی عاجز دي چې د دې سمانه ده. دارنګه خیال پرس خلک په خپل خیالونو باندې چې کوم دی د دې معنی ته نشي رسیدلی. امام شعبی رحمت الله علیه فرمایي سر الله فلا تطلبوه. دا د الله رازونه دي، دا په خپل مطلب کوي، بده کې مونږ نه. امام رازی رحمت الله علیه فرمایي هذا علم المستور وسر المحجوب استغفر الله بعلمه. دا چې کوم د علم د پټ کړی شوی دی، پرده کړی شوی دی، او دا الله په خپل علم کې پټ کړی دی. او مقوله د عربو وی سر الحبيب مع الحبيب يجب الا يطلع عليه الرقيب. نبی علیہ السلام د الله محبوب دی او محبوب چې له محبوب سره کوم رازونه ساتي هغه داسې رازونه چې په بل څوک نه خبري. دا هغه دراز آیاتونه او دراز ټکی دي. الف لام میم الله په اړه په معنی د حروفو بعض مفسرونو تعبیری معنوي کړي دي. دا الف نه الله مراد دی، د لام نه جبرائیل او د میم نه محمد صلی الله علیه وسلم. دا د قران کریم سند ته یو قسم اشاره ده چې قران د الله رب العزت د طرف نه راغلی دی. جبرائیل علیه السلام په واسطه راغلی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راغلی دی. خدا تعبیر ظاهری دی، حقیقی معنی دا نه ده. الف لام میم الله په معنی د حروفو